أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. سورة النساء آيات نمبر 2. وآتوا اليتامى أو تاسو ورکړي یتیمان لره اموالهم لهوی مالنا ولا تتبدلوا او تاسو مبدلوي الخبيث نافاق بالطيب دفاق په مقابل کې ولا تاكلوا اموالهم او تاسو مخري لهوی مالونه الى اموالكم تخفل مالو پورې انه كان حبا كبيرا یقینا دا کار کان دی حبا كبيرا لوی ګناه. دا آیات نمخ کې آیات سره ربط واضح دی چې مخکې آیات کې الله تعالی دې بندگانو ته د دې یادونه وکړل چې تاسو د الله څخه وبېرېږئ او د هغه رنګه د قرابت او رشته داري د حقوقو احترام وکړئ. نو دې آیات کې اشاره و دې ته و تاسو یو پر بل باندې حقوق راځي او د هغه حقوقو څخه اوس یو امر بیانوي. نو یو امر یې مخکې وفرمایه چې واتقوا الله د خدای نه وبېرېږئ. دلته اوس دوم امر فرمایي چې وآتوا اليتامى اموالهم تاسو یتیمانو ته د هغوی مالونه ورکړئ. یتیم په لغت کې یوازې ته ویل کېږي. په عربي کې هغه ملغلرې ته چې د نورو ملغلرو څخه یوازې هغې ته هم یتیمه ویل کېږي. در الیتیمه یعنې هغه ملغلره چې هغه یوازې وي. نو یتیم تم یتیم ځکه وای چې د سرپرستی څوک یې نه نو یوازې تر 15 کلنۍ پورې شرعاً یو هلک یو نجلۍ دا یتیمان بلل کېږي او د دې څخه وروسته بیا هغوی یتیمان نه بلل کېږي. مطلب دا چې د 15 کلنۍ پورې د دوی سرپرستی د بل چا په غاړه وي اخواته بیا دوی خپل کار خپل هم کولی شي. نو دې روان آیات کې الله تعالی د یتیمانو په ارتباط فرمایي چې تاسو د هغوی مالونه مه ګډوئ. وآتوا اليتامى اموالهم تاسو ورکړئ یتیمانو ته اموالهم د هغوی مالونه یعنی د هغوی پر ضرورتو د هغوی مالونه ور مصرف کړئ هغه مالونه چې د هغوی مملوک دي. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب او تاسو مه بدلوئ الخبيث نافاق بالطيب په پاک سره. مطلب دا چې ښه شی ایسته کړئ د ځان یې کړئ او بد او کمزوري شی د دوی په ملک کې ور واچوئ داسې مه کوئ. دې آیات کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته او ټول امت ته د یتیمانو په ارتباط باندې ډېر تاکیدي حکم کېږي. هغه په دې باندې چې د جاهلیت په زمانه کې به ترتیب داسې و چې کوم چاته به یتیمان ورپاته سول نو دغه یتیمانو سرپرستی به د داولی او د سرپرست په لاس کې بیا به هغه دا ترتیب درلودلی چې که به هغه نجلۍ وه او د رنګ د لحاظه به څه شوه نو به یې په نکاح او د دې پر ځای چې هغې ته مهر ورکړي د هغې مهر به یې نور کاوه او که به د هغې د پلاره څخه څه حقوق او مال پاته و نو هغه به هم د په خپله قبضه کې واخیستي او بل دا چې کوم ښه شیان به وه هغه به خپل د ملک سره تړلی خپل ملک بیا بلی او ضعیف او ردي شیان به بیا بیرته د یتیمانو ته ورکول. نو الله تعالی دا آیاتونه نازل کړله چې دا کار مه کوئ دا ډېره لویه ګناه ده. ولا تتبدلوا الخبيث یعنی تر څو چې ستاسو په قبضه کې وي پر تاسو د هغوی د مال حفاظت ضروري دی او د هغوی په مال کې خبیث او طیب مه ګډوئ او مه د دې په ارتباط قصد کوئ. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب کمزوري او ناپاک شی د پاک شی سره مه ګډوئ چې پاک اخلي او ناپاک پرېږدي. ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم څلورم امر دی ولا تأكلوا او تاسو مخورئ اموالهم د هغوی مالونه الى اموالكم وخپلو مالو لره یعنی تر څو چې خپل مالونه ولرئ د دوی د مال څخه خوراک مه کوئ. البته کله چې بیا تاسو خپل مال نه درلودلی
نو د حق الخدمت په اندازه باندې د هغوی د مال څخه ورک درته جائز دی. څومره اندازه چې تاسو د دې خدمت کوئ هغونه اندازه که د دوی د مال څخه تاسو خپل د گزارې دپاره شی واخلئ نو دا پروا نه ده. د یتیمانو د اموالو په ارتباط باندې سورة بقره کې څه احکام تیر شوي وو، را روانو آیاتو کې هم راشي. ولا تأکلوا اموالهم، تاسو مخورئ د هغوی مالونه الی اموالکم وخپلو مالو لره، یعنی تر څو چې مخپل مالونه وي د هغوی د مالو څخه خوراک مه کوئ. انه کان حوبا کبیرا، یقینا دغه کار یعنی دا تبدیلیدل د مال د خبیث او بلا ضرورت د هغوی د مال نه استفاده، کان د حوبا کبیرا لوی گناه، حوبا کبیرا انتهایی لوی گناه. دا قرآنی آیات د ټول اسلامی امت دپاره تر قیامت تر ورځې پورې او په کومه علاقه کې چې یتیمان ډیر وي هغوی د دې سره زیات مخامخ وي. نو زموږ او ستاسو وطن هم داسې وطن دی چې یتیمان پکښې ډیر، لیکن عموما د یتیمانو سره زموږ په ټولنه کې چندانې ښه وضعیت نه کول کېږي، الا ماشاءالله که څوک په عمومي سطح کې د یتیمانو د خیال ساتنې او د هغوی په ارتباط باندې چندانې توجه څوک نه کوي. خصوصا صحراوي کې ځینې علاقو کې خو ډېر غلط رواج دی چې د یتیمانو څخه فقط د یو مزدور کار اخلي او د یتیمانو نجونو څخه فقط د یو منځیانو کار اخلي، د خپلو زامنو مخیان یې ګرځي او د عمر تناسب ته نه ګوري، ورکوي د زیاتو پیسو په مقابله کې خرڅوي. دا ټول حرام اعمال دي او دا ډېره لویه ګناه ده. او ځینې ځایو کې خو د یتیمانو حقوق په مځکو کې باغونو کې دا مشترک پاتې وي، بیا د هغه باغو څخه دغه خلک استفاده کوي، نو دا ورته جایز نه وي، حرام وي. او دا تقریبا زموږ په صحراو کې په سونو کې 40% بلکې 50% په دې مسائلو مبتلا دي. امام نووي رحمت الله علیه دا په دمشق کې اوسېدی، لیکن د دمشق شاوخوا چې څومره علاقې وې د دې ټولو علاقو میوجات یې نه خوړل، ول دې کې د نورو یتیمانو حقوق دي او دا تر اوسه تقسیم شوي نه دي، دوی د هغه څه استفاده کوي. که یو سړی یو څه کوشش کوي د تقوا او یو څه د دینداري فکر کوي، هغه دې په دې باره کې فکرمند شي. ځینې کسان بس په دې فکر کوي چې د فلاني دی باغ دی راځي چې میلې ته وځو. په دې کې ډېر احتیاط کول پکار. که 5-6 وروڼه په یو باغ کې سره شریکان او ته د یو ورور سره اشنایي لري دا نورو سره نه لري، بیا یې باغ ته روانې میله ورباسي، په دې صورت کې که د هغوی خوښه نه وي تا ته د دې خوراک روا نه دي او موږ خوراک په دې کې آزاد یو. بس میله د سوګرد ورووځو هرې خواته چې ورځو، یو خو دې شي ته متوجه کېدل پکار دي که د پلار خوښه نه وي، د نور وروڼو یې خوښه نه وي، دا یو ستا ملګري د هغه خوښې بیا به ورتلل مناسب نه وي، جایز نه دي، ځکه چې هغوی په دې نه دي راځي او ډېرو ځایو کې دا پېښه شوي. بل دا چې د کوم چا خیرات هغه وخت باید سړی قبول کړي چې د نورو حقوق نه یې ورسره، دا چې یو څوک تا ته ډوډۍ ښیي او د نورو حقوق هم ورسره مربوط دي، د هغه څه ځان ساتل پکار. ولې الله تعالی ډېر مستغني ذات دی، هغه د چا اعمال د خپلو اصولو مطابق قبلوي او الله تعالی که د ډېرو اعمالو محاسبه کوي د یو عمل محاسبه هم کوي. داسې نه ده چې الله تعالی نو د لږو محاسبه نه کوي د ډېرو ده کوي. او کله د انسان پر تقوا او دینداری باندې دغه لږ معمولي عمل هم ډېر سخت اثر وغورځي، تر ډېره وخته پورې سړی د خپل عباداتو په دې کې خوند نسي محسوسه. یو بزرګ وایي ما د یو چا غیبت وکړي، وایي ماښام خوب وینم چې یو څوک رالی او ما ته سوځلې غوښې د یو انسان راکړې، ول دا ما ورته زه دا نه کوم، په زور یې ول په دا خوله راچخ کړ، ول ما هغه وغورځولې 40 ورځې مې وایي په ویښه باندې د خولې خوند دونه تریخ و چې د هیڅ په خوند باندې نه یې پوسه 40 ورځې مسلسل. نو دې کې ډېر فکر کول پکار، خصوصا د یتیمانو په باره کې د الله تعالی حکم دی، دا د الله مخلوق دی، لارې وفات شوی وي یا په شهادت رسېدلی، پر ټولو مسلمانانو باندې د هغوی د تربیت، د هغوی د ښه والي، د هغوی د مالونو د حفاظت
دا خیال ساتل ور باندې فرض دي. کله مسلمانانو په دې ارتباط انتهایی زیات کمزور. کافران له عالم شذ لپاره داسې زیات کوشش کوي، ډېرې پیسې ورته انتخابوي چې د دوی تربیت وسی بیچارهګانې به تعلیم وای پاتې. نو د مسلمانانو د اولادو لپاره باید سره ډېر فکرمند شي، خصوصا د یتیمانو لپاره. اسلام دشمنان د شذ لپاره دومره زیات فکرمند دي چې د اتلو کالو څخه تر 10 کالو کمې ښځې دي د هغوی د تعلیمي معیار د لوړولو لپاره زیاتې پیسې انتخابوي. مسلمانانو ته دا پکار ده چې د خپلو یتیمانو لپاره دا فکر وکړي. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. یقینا دا کار یعنی دا تبدل د مال په خبيث باندې او بلا ضرورت ته د دوی د مال منتفع ګرځیدل دا د لوی ګناه. وإن خفتم ألا تقسطوا وإن خفتم کچیر تاسو بیریدل الله تقسطوا چې تاسو به عدل ونکړي فی الیتاما فیتیمانو کی فنکحونو تاسو بیا په نکاح کړي ما تاب لکم ما هغه څه تاب لکم چې تاسو لره خوشي وي من النساء د ښځو څخه مثنا دوی او ثلاث او درې او رباع او څلور. فإن خفتم کچیر تاسو بیریدل الله تعدلوا چې تاسو به عدل ونکړي فواحدة یوا او ما ملکت ایمانکم یا هغه چې تاسو راسته لاسونه مالکان وي یعنی منځ. ذالک ادنا الله تعولوا ذالک دغه کار ادنا انتهائی نږدې دی الله تعولوا و دې ته چې تاسو به ظلم ونکړي. په دې آیات کې هم د خبرې مربوط مسائل دي. د جاهلیت په زمانه کې دا ترتیب وو چې یتیم انجلی به د رنګ په لحاظ شوا او یا به د پلار څخه څه جایداد او مال پاتو نو دا به دوی په نکاح کړه. مہر خو یې نور کاوه بلکې هغه څه جایداد چې به هغه به هم د دې نکاح په نامه باندې خپل د ځان او خپل ملکیت وشمیري. نو د اسلام په ابتدا کې هم یو صحابي چې ایمان راوړی و دغه یو کار وکړي نو دا آیاتونه نازل سول او هغه د دې کار منع شو چې دا مکه. یعنی هغه صورت کې کده دی ولی او د دې سرپرست د دې یتیم انجلی سره نکاح رواوي نو نکاح جائز ده په هغه صورت کې چې دای د هغه کامل مہر ورکی د هغه چې کوم حصہ د خپل پلار پاته د هغه پوره حصہ ورکی. یعنی شرعي اصول او د شرعي ضوابط مطابق نکاح کول دا جائز دي بلکې دا ثواب هم لري د خیر کار هم. ځکه نبی عليه الصلاة والسلام د داسې چا د پاره د دوو اجر یادونه کړي. یو سړی یتیم ورپات شي او بیا د هغه یتیمی تربیت وکي په صحیح طریقه باندې او بیا کچېری د نکاح سره جائز و د شرعي اصول مطابق د هغه سره نکاح وکي نو دا جائز ده بلکې ثواب لري. دا وسی که یو څوک وای خوندې ولري او د هغه صحیح تربیت وکي او بیا یې صالح خلکو ته په نکاح ورکي نو پر دې الله تعالی دعا اجر ورکي. نو دلته هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او امت ته د امر دی چې تاسو عدل کوئ او د عدل طریقه داد کبل فرض تاسو عدل نشي کوي نو بیا د یتیمانو سره نکاح کوئ بلکې چې نور حلال شذي تاسو ته الله تعالی حلال کړی دي دا وی سره نکاح وکړي د دوه سره د درو سره د څلور سره. وإن خفتم الله تقسطوا کشیر تاسو بیریدلاست یعنی احتمال او کوم یقین خو په طریقه اولا باندې بیا دا مسله ده. کچیر تاسو بیریدلاست الله تقسطوا چې تاسو به عدل ونکړای سي چې تاسو به عدل ونکړي په یتامه د یتیمانو جنو په ارتباط باندې یعنی د هغوی مہرونه بم ادا نه کوي د هغوی حق به هم ضایع کوي نو بیا د یتیمین جنې مفه نکاح کوي بلکې د نورو شذو سره نکاح وکړي. نو فنکحوا ما تاب لکم نو نکاح وکړي ما د هغه شذو سره تاب لکم چې تاسو لره خوشي وي یعنی ما هغه چې تاسو لره خوشي وي تاسو په هغوی کې یو مصلحت ویني د هغو سره نکاح وکړي. د دغه یتیمانو سره بیا مه کوئ. ما تاب لکم یعنی چې تاسو د پاره روا هم وي او تاسو خپل ظاهری خوشحالي او خوشي هم پکښې کی
ما تاب لكم من النساء د شذو څخه مسنا و ثلاث و رباع، چې تاسو لره خوشي وي د شذو څخه دوی و ثلاث درې و رباع څلور. نو کله یتیمان جنو سره مو نکاح نه کول، نو بیا په هغه صورت کې تاسو ته دا څلور صورت دي. یا یو صورت دا دی چې د دوه شذو سره نکاح وکړي، دوم صورت د درو سره وکړي، دریم صورت دا دی څلور سره وکړي، او څلورم صورت دا دی که په دا حالت کې تاسو بیا بیریدلاس نو بیا دې وی سره وکړي. فانکحوا ما تاب لكم من النساء. د دې څه دا معلومه شوله چې یو خدا نکاح هغه وخت جائز ده چې په هغه کې د حلت قاعده جاری وي، یعنی دا نکاح د هغه سره روا وي. مطلب دا چې نه به د محرمات نسبیه وڅي او نه به د محرمات رضاعیه وڅي او نه به د محرمات سحریه وڅي. محرمات نسبیه خدا توای چې په نسب یو څوک پر چا حرام، او رضاعی دی توای چې د تیرودلو په واجبانی حرام، او سحری دی توای چې د خسر ګڼنی په واجبانی یو څوک په چا باندې حرام است، لکه خواش اسول او یا خوشینه سوا چې اخوره په نکاح کې وي. نو فانکحوا ما تاب لكم. دوم دا چې په دې کې ستاسو خوش هم معتبره ده، یعنی چې ستاسو خوشي کنه ورسته زندگی بیا تنګي. په دې کې یو سپکه اشاره دی طرف ته هم ده چې سړی نکاح کوي، په نکاح کې باید څنګه څه د هغه رائے او د هغه نظر کښځي کنارینه په شرعي اصول مطابق وښتل شي، او یا د یو طرف او د بل طرف څخه د هغه د نظر معلومات وسی. دا نه چې پلار او مور را ولاړ شي د اولاد سره په هغه ارتباط باندې هیڅ مشوره نه کوي، او نه هغه ته په یو طریقه او په بل طریقه اطلاع ورکړي. په دغه صورت کې عموما د مشکلات سره بیا مخامخ، بلکې څنګه دا ضروری ده چې د هغوی معلومات وسی چې هغوی په دغه نکاح باندې کنروي کښځه راضي دي کنه جراس. ډیر ځله داسې خلک دل تراغي ما چې دا مسله پښته دي چې پلار او مور زما د پاره یو ځای انتخاب کړي زمانه خوش، نو بیا د دې په خاطر باندې چې د پلار او مور خاطر هم را باندې ګران وي او زما خپل غذای خوش نه په دې ارتباط باندې څو. نو زما عموما هغه ته دا مشوره ای چې د مور او پلار په انتخاب کې خیر دی، په دې کې ګټه ده، هغه د اولاد په تاوان نه دي خوشاله. او ته چې یې تجربه نه لري، ستا تجربه چندانې معتبر هم نه ده، هغه ستا په ارتباط ډیر زیات فکر لري تر تا، نو دا قبول نه وي قبول کړي. خو بیا هم د دې آیات څخه دا معلومیږي چې کومه خامخ سړی مشوره نه سره کوي، نو کم از کم د بل چا په ذریعه عفو کولای شي. د ورور په ارتباط باندې مور ته سړی ویلای شي، نور لارې خو ډېرې دا ورته برابر ولی شي. نو فانکحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا. د دې آیات څخه دا معلومه شول چې در څلورو پورې یو نارینه څلور ښځې په نکاح کولی شي. دا یوازې داسې نه چې په اسلام کې د دې اجازت ورکړل شوی، د دې نه مخکې په ټولو ادیانو کې تعددي ازدواج دا جائز و، حتی د جاهلیت په زمانه کې. اوس په اوسني حالاتو کې په هندویزم او په دې ټولو مذاهبو کې چې دا کفري مذاهب دي، په دې کې هم دا تعدد د ازدواج جائز دی. صرف دا جاهلیت ثانیه دا د غرب دیموکراسي چې اوس په عام عالم کې خبره شوې ده، د دوی ذهن دا دی چې څلور ښځو سره نکاح جائز نه ده، او ځینې غربال او د غرب څخه متاثر کسان هم دا خبره کوي، حالانکه دوی خپل د څلور ښځو سره د یو سړي انډیوالي دا جائز ګڼي. مطلب دا چې د څلور سره د دوی په نسبت باندې زنا پروا نه لري، د لسو سره زنا پروا نه لري، خو حلال نکاح به د څلور سره حرام ده. دا بالکل د عقل او د نقل خلاف کار دی. نو الله تعالی دلته د تعدد ازدواج اجازت کړی دی چې مثنا ثلاث و رباع، او د دې خپل حکمتونه هم دي. فإن خفتم ألا تعدلوا، نو الله تعالی فرمایي کچېری تاسو بیریدلاس الله تعدلوا چې تاسو به عدل ونه کړای شي، یعنی د دې څلورو ښځو په ارتباط یا د دوو یا د درو په ارتباط چې تاسو به د هغوی واجبه حقوق ادا نه کړای شي، نو په واحدتن بیا یو ګوري حقوق دوه قسمه دي د ښځو. یو حقوق واجبه دي، هغه حقوق دي چې پر تا باندې واجب دي، د هغوی سکنا ده، مثلا د هغوی ډوډۍ ورکول دي،
لباس ور برابرول دي او د هغوی حقوق ادا کول دي. صحبت کله چیرې یو خاوند دغه شان پوره کولای شي نو بیا نور تقاضاوي چې عام طور د شوزې دي هغه په شریعت کې حقوق نشمیرل کیږي او نه په هغه باندې په نه اداینه سړی ګناګار کیږي، بلکې حقوق واجبه که چا نسوای ادا کولای نو بیا د هغه د پاره یو خیر. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً کچیر تاسو بیریدل از پردی چې حقوق واجبه به ادا نکړای شي نو بیا یو. او ما ملکت ایمانکم یا هغه چې تاسو لاسونه مالکان دي، یعنی بیا یو منځه کله وی حقوقم نسوای ادا کولای نو بیا یو منځه کافی ده. ذالک ادنا الله تعولوا، ذالک دغه امور مذکوره یعنی د یوې شذ سره نکاح کول یا د یو منځ سره کستا منځو نکاح نه غواړي کله بل منځو بیا نکاح غواړي. ذالک دغه د یوې شذ یا یوې منځ سره نکاح کول ادنا ډیر نږدې دی الله تعولوا و دې لره چې تاسو به ظلم نه کوئ. دوباره په دې صورت کې تاسو سره ظلم نه کول کیږي ولی چې مساوات نسته یو شذ په نکاح کې ده او کمنځي خود راغله مسله اسانه ده ځکه مہر نه غواړي ستامینځه ده او بل دا چې هغه د صحبت حقوق هم نه دي ضروري بلکې دا هغه حق ده نه دي چې صحبت بخامخه دغه مالک سره کوي. نو په دې صورت کې بیا د دې اجازه شته چې سړی یا یو منځه کې خپل نکاح نه غواړي او کله بل منځه دا هغه سره نکاح کولای شي او یا یو شذ په نکاح کې. د دې آیات څخه د تعدد ازدواج صریحه اجازه راغلي او تر څلورو اخواته جائز نه دي. چنانچه مشکات ډیر احادیث را نقل کړي د حضرت غیلان ابن اسلمه او قیس ابن الحارث او نوفل ابن معاویه دروس او واقعات را نقل کړي. غیلان ابن اسلمه وايي چې ما د اسلام څخه مخکې لس شذ په نکاح کله ما ایمان راوړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وروغشتلم او ماته اویل چې څلور د سره وساتم چې کوم استا خوشي انور ته اجازه ورکستا دا وې سره نکاح نه لسی. قیس ابن الحارث وايي ما اتش ز په نکاح چې کله می ایمان راوړی څلور ته می طلاق ورک. نوفل ابن معاویه وايي ما پنځه ز په نکاح چې کله می ایمان راوړی یو می پریشو. نو د دې څخه دا معلومه سول چې د پیغمبر علی السلام د عمل او د قول دواړو څخه دا ثابت سو چې در څلورو شذو اخواته نوري جائز نه دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره چې تعدد ازدواج جائز هغه د پیغمبر علی الصلاۃ والسلام خصوصیت او د پیغمبر علی الصلاۃ والسلام د هغوی سره نکاح کول پر ډیر زیات حکمتونو باندې بنا په دې ارتباط باندې سورته احزاب کې تفصیلی خبره مشکړه خو مختصره خلاصه یې ده چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د دومره شذو سره نکاح کول د دې د پاره نه دی کړی العیاذ بالله چې فقط خپل د شهوت پوره کېدل وي. ځکه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو معصوم انسان او چې الله تعالی د انسانیت لپاره راهنما او پیغمبر را لېږلی. د پیغمبر هر قول، د پیغمبر هر خبره، د پیغمبر هر عمل د امت لپاره یو اصل یو قانون دی چې شودل کیږي. نو دا پیغمبر یو بشر دی او هر کار د امت لپاره قانون دی. نو د مانځه سنیولې تر کور در حالاتو د کور د حالاتو سنیولې حتی د تشناب او د ضرورت ټول ژوندۍ باید امت ته معلومه شي تر څو چې امت خپل ژوندۍ د پیغمبر د ژوندۍ مطابق جوړه کړي. نو د دې لپاره پیغمبر علی السلام دې ته ضرورت درلودي چې د کورنۍ حالات ټول ښکار شي تر څو امت په خپل کورنۍ کاروبارو کې کورنۍ حالاتو کې د پیغمبر علی السلام ژوند مخ تکشیر دی او هغه سي عمل او د دې سره سره پیغمبر علی السلام تر 450 کالو پورې یعنی ټول وخت دی وی کوروالا سره تیر کړي. یواري خو نبی کریم علیه السلام پر 25 کلنی باندې د خدیجه رضی الله عنها سره نکاح کړی ده. خدیجه رضی الله عنها عمر گسیده شزوا د 40 کالو او دوه خاوندان پر لپسې او پاتسیو یعنی د دوه خاوندانو څخه پاتې یو بیبي و پیغمبر علیه السلام په نکاح کړی او د دې کوروالا سره پوره 25 کال نور تیر کړی دي یعنی تر 50 کلنی پورې پیغمبر علیه السلام د دې کوروالا سره اوسېدل.
نو که پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام العیاذ بالله د دې شي شوق درلود لای، نو پیغمبر علیه السلام د صادق امین او د حسن او جمال په اعتبار په کائناتو کې جوړه نه. نو هر څوک د حسن او د کمال او د صفات څخه متاثر. پیغمبر علیه السلام ته دا کارګران کار نو، لیکن ټول وخت د دیوی بیبي سره تیر کې هغه امداسي تیر کې چې په میاشتو په غار حرا کې و، صرف ضرورت به صورت لی بنور بوري وسی. داغه څورسته چې کله حضرت خدیجه رضی الله عنها وفات شو، خدیجه رضی الله عنها د وفات ورسته پیغمبر علی السلام سعودی رضی الله عنها سره نکاح کړ. سودا رضی الله عنها د خاوند څخه فاطمه او خاوند یو پاتسو عمر تر نبی علی صلوات و سلام ډیر څلور کاله د هغه سره تیر کړل، دا څلور 50 کال. بیا د هغه څورسته د عائشه رضی الله عنها سره پر څلور 50 کلنی باندې نکاح کړي. دا هغه څخه ورسته بیا حفصه رضی الله عنها په نکاح کړي. دا هغه څورسته بیا ام سلمہ رضی الله عنها، دا هغه څورسته زینب بنت جحش ده، دا هغه څخه ورسته بیا صفیه ده، دا هغه څورسته جویریه ده، دا هغه څورسته ام حبیبه ده، او دا هغه څخه ورسته بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ام سلمہ په نکاح کړي. دا کوروالا وی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې 200 یا 300 یا 400 یا 500 دي، دا د پیغمبر علیه السلام د 450 کلنی څخه نیولې تر 3 کال. یعنی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وکلن ژوند کې دا سره ځای شي. دا هغه زمانہ و چې فتوحات راغلي و، د امت مسائل ډیر و، په هر حالت کې پیغمبر علیه السلام ته صلح او خلق راتل. نو دغه صحابیاتو د پیغمبر علیه السلام کورنۍ ژوند را نقل کړي او د امت ته بیان. نو که یو انسان انصاف ولري، عقل ولري، قطع نظر د دې چې مسلمان وي کني، چې مسلمان وي هغه سره خدا سوال پیدا کیږي نه، چې غیر مسلم وي که انصاف ولري نو دا بخپل فکر وکړي چې دا د ضرورت لپاره دا کومه غرض بل نه وبخشي. چنانچه عائشه رضی الله عنها د نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه 2210 احادیث را نقل کړي، او حضرت ام سلمہ رضی الله عنها د نبی علیه السلام څخه 308 احادیث را نقل کړي. حافظ ابن قیم رحمه الله په اعلام الموقعین کې لیکلي دي کله ام سلمہ رضی الله عنها یوازې هغه مسائل را جمع سي چې د صحابه کرامو ته د نبی علیه السلام د وفات وروسته ورکړي دي، مستقل کتاب بجنی جوړ شي. نو کداغه ازواج مطهرات نه وای د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ژوند یو عمده اړخ به دا پټو. بلدا چې پیغمبر علیه السلام په دا ګردو بیان کې یوازې عائشه رضی الله عنها هغه پیغله ورکړي د نوري ګرد یا کونډي وي یا مطلقه. دا د دې د لپاره چې دغه ضرورتونه پوره شي او دغه یتیمانو سرپرستی وشي او د دې کونډو حفاظت وشي. پیغمبر علیه السلام د دې لپاره کړی. پر دې تفصیلی خبره موږ مخکې تیر کړو او سورۃ احزاب کې. صدق الله.